د لوی بخونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ اوسئ او نیکمرغه له خوشحالۍ او خوښۍ ډکه جمعه به در باندې تېره شوې اوسي. بیا هم خوشحاله او خوښ یم چې ژوند راسره ملتیا وکړه او د نن خبرې په خپرونه کې زه ستاسو قربا سلیمان صاحبونه او ما سره زما تخنیکي همکاران حکمت الله رحیمي یاره او عالم جان ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شو. زموږ هیلهمنتیا دا ده چې د خپرونې تر وروستۍ ګړۍ له تاسو سره پاتې شي، موږ له تاسو سره تاسو هم له موږ سره اوسئ. د جمعې په ورځ البته تېرې جمعې په ورځ د 209 شاهین قلي اردو د پیښې په اړه به تاسو په رسنیو کې په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې رنګارنګ خبرې اورېدلي، ضد او نقیص معلومات به هم تاسو البته ترلاسه کړي وي او تر دې حده پورې ویل کېږي چې په دغه پیښه کې یعنې د اټکل له مخې 140 تنه وژل شوي دي. دا چې دغه پیښه څنګه رامنځته شو په دې هم تاسو خبر استئ چې د فاریاب ولایت نه 2 تنه داسې څوک د ملي اردو په لباس یا کالو کې چې هغوی ته سیرمونه چالانو یا سیروم په لاس کې دوی کارتې هویتونه لرل، د سلا اسناد له ځان سره لرل او د ملي اردو 2 رینجرې ورسره وي او دوی د اول یا دوهمې تالاشۍ نه تېر شوي تر یو حده پورې رسېدلي دي او د دوی هغه متمرکزه نقطه چې وه هغه خوړنځی او دارنګه جومات و. ځکه د جمعې ورځ وه. نو مهمه خبره دا ده چې دغه حمله کوچنۍ حمله نه وه، دا یوه ډله ییزه حمله وه او په ټوله کې مهمه دا ده چې وسلوالو طالبانو هم د دغه پیښې ویل کېږي چې مسؤلیت منلی دی په دغه پیښه کې، لکه څنګه چې ما یادونه وکړه 140 تنه ویل کېږي چې شهیدان شوي، چې ټپیان څومره دي نو دا به هم تاسو البته کېدای شي په رسنیو کې معلومات ترلاسه کړئ. مهمه دا ده چې حمله کوونکي څنګه توانیږي چې ملي اردو یا د قلي اردو یا دومره یو مهم ځای ته د امنیتي ځواکونو داخلیږي او دا حمله څنګه وشوه، د چا پکې لاس درلود یا رهبري کوله خبره خو البته ثابته شوه، خو دا چې دوی کارتونه جوړوي، دریشیان یې ورسره دي، د ملي اردو رینجر یې ورسره دي او بیا د مریض یا ناروغ په نامه باندې ننوځي او تر دې چې د سلا امکانات هم هغه هم دولتي سلا د ملي اردو سلا ورسره ده. نو دا ټولې هغه پوښتنې دي چې نن شپه غواړو د نن خبرې په خپرونه کې پرې بحث ولرو او ستاسو مالتیا هم غواړو. په بحث کې ځان ته نه یم دونه قدرمن مېلمه پروفیسر فیاض صافی البته د ملي جرګې پخوانی غړی راسره دی، دلته راغلاس وایم او وروسته له هغې به په پوښتنو پیل کوم. ستړي مشئ په خیر علي صافی صاحب په خپرونې ته تاسو ته هم جناب. پیل به له دې ځای وکړو لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې کیدای شي له لیدونکو او اورېدونکو او درنو هېوادوالو سره لومړنۍ پوښتنه دا وي چې کله څوک یو ډېر عادي ماموریت ته ننوځي یا حوزې ته ننوځي نو له ګڼ شمېر البته پولیسو سره مخامخ کېږي، حتی تالاشي د هغوی البته پوښتنې ګروېږنې او وروسته له هغې بیا ننوځي. نو د لکه څنګه چې د دغه 209 شاهین قلي اردو ارکان رئیس عبدالرؤف محتاج هم په خپله دې خبرو ته البته اشاره کړې، ویلي دي چې دوی د مریضانو په شکل کې راغلي او د ملي اردو امکانات یا رینجرې یا سلاوې ورسره وي. خو ستاسو په اند باندې څنګه یو څوک توانیږي چې دومره لوی قلي اردو ته دننه شي او په جګړه باندې پیل وکړي؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی بخښي سختن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو هېوادوالو خصوصا هغه څوک چې نور د باروتو بم نصفې مې سوځي هغې ته خپل نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم او د هېواد هره غمیزه چې هر ماښام مو په غم دی دا د افغان وژنه بدون د شریعت نه، بدون د حکم د محکمې نه او د افغان د بچو سوځول دا غندو، باروتو غندو، مرګ غندو، ژړا غندو. نور د افغانان د دې سریال او فلم نه چې پکې لوبغاړي مې یو دي، هر څه یو دي، دنه نور خلک تنګ راغلي دي. راولو ستا د سوال په رابطه باندې دا د افغانستان فعلي مسله وړوکي لوکل او د بله پلوه په یو سمت و کوڅه او په یو دیوال ولایت پورې تړلې نه ده. دا یو نړیوال سرطان مرض راغلی دی او په کوم هیواد کې چې پردیان بدون د پاسپورټه د سلاو سره چې نه د سلا اندازه تا ته معلوموي، نه د موټرو ته معلوموي، نه تیاره په فضا کې ودرولی شي، نه له موټر په ځمکه. نو هغوی چې زموږ ستراتیژیک همکاران دي او امنیتي تړون ډېر ښایسته ستراتیژیک همکاران دي. د یو څو ککریو په نه ایستلو باندې چې د هیواد په چوکیو باندې زیب زی کوي چې د هغوی ماموریت ته کار کوي. نور یې د هیوادوالو درګاه مې راته کړه دی د پلان ستراتیژیک. نو د دوی دغه تصمیقات چې د مظلومو افغانانو د مرګ ژوبلې دپاره په هفته کې یوه کچه ورکړې ده چې په هفته کې اغلبا د ورځې 200 تر 300 تر نهایتا 400 پورې تنکي زلمیان، خویندې، میندې، واړه زاړه باید زمونږ د خاورو لاندې شي. دغه تصمیقات چې کله دوی پوره نه کړي بیا په ودونو هم بمبار کوي، په جنازو هم کوي، په هر ځای کوي. او کله چې تصمیقات په بل ځای کې پوره کړي هغه چا کې پوره کړي چې هغوی ته 2 الفه وروښي په نظام کې او مقابل طرف ته یې 2 الفه ورښودلي، دواړه سره سپر کوي او ولي.
نو بنا او د دغه پیښې لکه څنګه چې ویل کېږي صافی صاحب چې وسلوالو طالبانو مسؤلیت منلی دومره قوي پلانینګ یا پلانول د یوې پیښې د ملي اردو رینجرې سلاوي سیروم چالانول بیا نظامي لباسونه پیدا کول او د دغه لارې نه دومره لوی قلي اردو ته 209 شاهین قلي اردو ته ننوتل زما موخه دا وه چې امکانات د دې شته چې هر سړی دا کار وکړلی شي بلې ولې نه ګورې ما مخکې تاسو ته وویل که نه ما اصلا د دوی امنیتي تدابیر کمزوري دي صافی صاحب که نه زه یو کلمه ته وایم مخالفین زه خپله نه زه خپله یو کلمه وایم دا یو حقیقت دی او د هیوادوال ټول په دې باندې پوه دي چې د دوی ماموریتونه د پردیو دپاره دي نه د افغانستان د وګړو دپاره مګورئ موږ مشران او تنکي زلمیان یا دا ټیټ صفوف باید فرق کړو هغه ټیټ صفوف چې په ملي عقیده اسلام وطن دوستۍ د هیواد د بچاوي د خپل مور حیات ساتل لپاره او د افغانستان او د اسلام د عزت د ساتل لپاره که په پاخه سرک وي که په خام سرک وي او نیت به دا وي چې افغانستان ته د الله سوکالي راولي هغوی مقدس دي پاک دي او شهادت به فکر نه کوئ دلته اهمال وظیفوي یا غفلت په وظیفه کې هم کیدای شي چې موجود اوسي چې دغه یو لوی پیښه رامنځته کیږي ما مخکې ته د دې کلمې او تذکر وکړو چې دا د فلم یو د سریال یوه برخه ده دغه فلم او سریال کې چې ما مخکې خو دا چې د سریال هر ورځ خلک ګوري حد اقل دومره آمادګي خو باید ولري چې که دوی د فاریاب نه مریض راځي که د بل کوم ولایت نه راځي اوس خو مخابره هم شته ټلیفونونه هم شته نور الکترونیکي وسایل هم شته دی بیا نو ولې د داسې زما موخه ده چې ولې د داسې یو حالت سره موږ مخامخ کیږو ویل کېږي چې 10 دقیقې د دغه مخالفینو سره خبرې اترې کېږي پوښتنې ګروېږنې کېږي او وروسته له هغې نه د دوی یا جګړه رامنځته کېږي یا جنګ ته یا حمله کېږي ګورې ما مخکې ته ویل دغه مخکې ده نه چې دوی داخل شي د دوی سپارښتنې شوي دي دوی ته ویناوې کېږي یعنې په نظام کې داخل کې د دوی خلک دي ګورې دا یو مشترک فلم دی دا داسې فلم نه دی دا د هیوادوال په دې باندې خبر اوسېږي پرته د نه چې وکم کې او ناخبرو د سیاست او د اوسني حالت نه ناخبرو وطنوالو چې ستاسې کور ته فقط جنازه راشي او تابوت راشي د کمکیو زلمیانو نور دا مشران په ټولو مسایلو کې اکثره دوی په دې فلم کې دخیل دي ښه په دې باندې پوهېږي چې ګورې د ورځې موږ ته دغه یو مملکت پیسې راکوي زما اردو ته زما قطعاتو ته زما ټانګ او توپ ته او 8 بجې ماښام یې بل ته ورکوي په ده باندې خو ګوره زموږ ارکان هم چغې وایي زموږ ګورې که چېرته دا ارکان په دې کې صادق نه وي او چغې غلطې وي نو د دې هیواد هغه خلک چې په لوړو څوکیو کار کوي آیا تا د ظاهر قدیر خبرې چې معاون د ولسي جرګې دی نه ماشوم دی هغه خبرې تا اورېدلې نه دي تا سره په دې ارشیف کې نشته دی چې هغه ویل چې دا مخالفین د کوم ځای نه تربیه کیږي او د کوم ځای نه نیرو اخلي تغذیه اخلي مرمۍ اخلي خو په دغه زما استاد دغه پر صافی صاحب که دې ته اشاره وکړي چې ولسمشر هم دغه ولایت یا سیمې یا پیښې ته البته سفر کړی او د جدي څېړنې او غوښتنه یې کړې ده وایي چې دغه پیښه به ولسمشر وایي چې په جدي توګه باندې څېړو پیښې ډېرې رامنځته کېږي د دې نه به ګڼ شمېر مرګ ژوبلې یا به دا لومړی ځلي خو 1 2 3 تلفات که هر څومره یې که شهیدان هر څومره یې زیان یې زموږ هېواد ته دی فکر کوئ چې دا ځل به موضوع جدي وي که نه بیا به د پخوا غوندې نمایشي او ظاهري کار وي ګورئ دلته موږ باید هغه څه الله قرآن کې فرمایي لما تقولون ما لا تفعلون مه وایئ هغه څه چې تاسې عمل پرې ونشئ کړی تاسې باور وکړئ میدانوي کې د عبدالرحمن په نوم باندې یو وزیر چې مړ که په چړو یې ووالو تر اوسه پورې هغه کمیسیون هم ملغا شوی دی هغه کمیسیون اوس هم تحقیق کوي خو اوسه پورې سړی معلوم نه کړ حاجي قدیري د دروازې په مخ د وزارت کې د میکرویانو په منځ کې د ارک په سینه کې ویشته دلته د ارک سینه وي دا د افغانستان سینه وه او په مرمیو باندې سورې سورې کو یو وزیر کمیسیونو ته تعین شوی دی د و او د نه جواب رانغی دا خلک صرف خلکو ته اسې یو بازي ورکول دي د خلکو په سترګو کې شګې اچول دي تکه تکړی ذکاوت سیاسي لري پوهه لري د هیواد جغرافیا تاریخ او د بهرنیانو د شوم پلانونه ته معلومي نو بیا د هیوادوالو ته یو ځان ټوک ټوک کوي ما او زم د هغوی یو مامور یم او یا د بعدي دومره لوی پیښو نه وروسته هم دغه جرأت موجود نه دی ګورئ هېڅ وخت ګورئ تاسې دا موږ تاسې ولیدل دې هیواد ته هېڅ نه وه سوکالي د پردیو په واسطه نه راځي پردي دې هیواد کې یو سرطان مرض دی پرته د غم نه پرته د مشکلاتو نه بل شی دې ته نه راځي بناءً پکار دا دي چې دا هیوادوال دي په خپل ځان دپاره په خپله غم وخوري دغه تنکي بچي دي خبرو ته به صافی صاحب راوګرځو یوه اړیکه به واخلو ځکه بیا دمې خوا ته مځو خو یادونه د اړیکې نه مخکې درنو لیدونکو او اورېدونکو درته وکړم چې کله هم اړیکه نیسئ خپله پوښتنه له البته له ځان سره مشخص ولرئ په لنډه توګه مو خپله پوښتنه مطرح کړئ او تر څنګ یې له داسې یو ځای نه اړیکه ونیسئ چې ستاسو غږ موږ ته البته نیغ په نیغه راشي او ستاسو وخت هم ضایع نه شي د نورو لیدونکو نوبت هم ونه نیسئ بلې سلام علیکم علیکم السلام ستړی مشې وروره په خیر رالې مهرباني وکړه کوم ځای نه دې اړیکه نیولې
ډیره مننه، خوشحاله اوسې وروره. نوم دې واخله او مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري. نو د پوښتنې سره ستا اړیکه له موږ سره پرې شوه. درنو لیدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، کوښښ وکړئ چې اړیکه کله هم نیسئ، د ټلویزیون غږ مو ټیټ وي، پوښتنه مو مشخص وي او په لنډه توګه یې مطرح کړئ. د خپرونې په دې برخه کې ورځو یوې لنډې دمې ته. لنډه دمه ده، له لنډې دمې وروسته موږ له تاسو سره تاسو هم له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو او اورېدونکو، بیا هم تاسو څخه راغلاست یم په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ د خپرونې ملتیا کړې وي او تر وروستۍ ګړیو شیبو له موږ سره پاتې شئ. ټلیفوني اړیکې هم لرو، نو پیل به له ټلیفوني اړیکو کوم په دې هیله چې له موږ سره سمې وصل سي او ستاسو غږ هم موږ ته په سمه توګه باندې راورسېږي. بلې سلامونه او نیکې هیلې. سلام، زما غږ اورې؟ مهرباني خدای دې راوله. له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې او نوم دې خپل واخله. زاهد ګل، ستړی مه شې، په خیر راغلې وروره خپرونې ته، د نن خبرې خپرونې ته، ستاسو خپلې خپرونې ته. که د بلخ یا مزار شریف د 209 شاهین قل اردو د پیښې په اړه کومه پوښتنه لري نو مهرباني وکړه. مننه ستاسو له نظره. کور او مباد خوشحاله اوسئ. حتما به ډاکټر صاحب صافی ستاسو په البته په دې تبصره باندې اشاره ولري. دوی ویل چې ستاسو مخکینۍ خبره صافی صاحب تایید کړې چې دا د کوچنیو او غریبو خلکو کار نه دی. یو بل اړیکه به واخلو. بلې سلام علیکم. علیکم السلام. مهرباني وروره، څوک له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ نو ستا اړیکه له موږ سره پرې شوه. اړیکې ګڼې لرو. صافی صاحب ستاسو حوصلهمندي غواړم، ځکه لیدونکي کله کله ګیله کوي. یو بل اړیکه به م راواخلم. بلې سلام علیکم. علیکم السلام. مهرباني وروره، څوک له کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ نو ستا اړیکه م پرې شوه. نو په دې هیله چې اما زموږ مخکینۍ غوښتنه په نظر کې ونیسئ. صافی صاحب د سعودي عربستان نه یوه اړیکه لرو، خو خیر که ستاسو خوښه ځواب به ورته ورکړو، وروسته به ستاسو تبصرې ته په مکمله توګه راشو. بلې سلام علیکم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانه وروره. که زما غږ اوري نو مهرباني وکړه ستاسو اړیکه له ټلویزیون سره، ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون سره وصل شوې ده. نو ستاسو غږ نه راځي. صافی صاحب ورور مخکې ستاسو خبره تایید کړه چې دغه پیښې چې زما خپل د تره زوی پکې شهید شوی دی، د عادي خلکو د لاس کار نه دی. رئیسي ارکان یا ډېر لوړپوړي چارواکي چې لاس ونه لري، بیا په داسې یو حالت کې ولې وایي پیښې رامنځته شي چې کله سربازان یا هلته ساتونکي څوک چې دي زموږ او ستاسو هغوی ځي ډوډۍ خوړلو ته، او په هغه وخت کې هغوی ځان سره سلام نه وړي، او بیا داسې یو څوک راځي چې د ملي اردو رینجر هم ورسره دي، سیروم هم په لاس کې لګېدلی، کارت هویتونه هم لري او سلام لري. مهرباني. ګورئ، دا ملي دردونه دي. هغه هیوادوال چې د هیواد د بچو سره مینه لري، هغه هیوادوال زموږ اصیل بچیان چې هغوی د دې هیواد په وینو باندې ژاړي، دردمن دي. موږ دغه واقعه چې بدون د محکمې د فیصلې نه زموږ تنکي بچیان پکې مړه کېږي، د یو مشر زوی هم پکې نه دی مړ، نه پکې مشران مړه کېږي، ځکه د مشرانو بچي اکثره په دې فلم باندې پوه دي. هغوی خپل بچیان بهر ساتي. هېڅوک هغوی خپل بچیان دغې ډزو باروتو غم ته نه راوړي. د دې ورور د خبرې موخه دا وه چې دغسې خلک ولې نه افشا کېږي، هویت یې پټ پاتې کېږي، او لکه څنګه چې تاسو په لومړي سر کې ورته اشاره لرله، فکر کوم د ده د زړه خبره دا وه چې ولې نه محکمه کېږي، ولې هویت نه څرګندېږي. ګوره وروره، د اول نه نیولې د جوالي نه تر والي او تر بره تر کوم سرحده چې ستا فکر کار کوي په دې هېواد کې، دا ټول په دې یو فلم کې غرب دي. د غرب د ګټو لپاره کار کوي. دا یو فلم دی جوړ شوی، تراه مسکین ځوان احساساتي زلمی به د جال لاندې راځي او څوک به اخواته کش کوي، څوک دې خواته، او ټوپک به په لاس کې ورکول کېږي او په تندي تندي به یې ولي. د ضعف یا کمزورتي اصلي نقاط څه دي صافی صاحب ستاسو په نظر؟ ګورئ، دلته زموږ دا خلک دا نظام ته نظام او حکومت ته یو حکومت یې ترا جوړ کړ
د ملي یووالي حکومت ملي یووالي خو لا څه کوي چې دغه د حکومت کلمه یې ترې راجوړه کړله. تاسې وګورئ په هېڅ ځای کې د آدم علیه السلام نه را په دې خواته په یو چوکۍ باندې دوه پاچایان نه دي ناست. الله په نظام کې هم نه د آدم نه تر اوسه پورې داسې نه دي شوي مګر موږ ولیدل. دا د نړیوالو زموږ په چوکۍ باندې ملنډې وهل دي. د بله پلوه د هېواد هغه قدري تخصصي کارا صادق متین او باوري بچیان چې د خاوره ورته ګرانه ده هغه څوک چوکۍ ته نه راولي. دلته چوکۍ واضح اروپایان خپله وایي چې موږ راغلي یو بازار یې سیاه دی، جنرالي هم خرڅېږي چوکۍ هم خرڅېږي. هر چا چې هر ځای کې چوکۍ راونیول هملته دې کښېني پرې کار دې کوي او جب دې هم ډکي او ما دې هم ډکي. دا ګورئ دا د بهرني حتی د څوکیو په رانیولو کې کیدای شي دا انګېرنه هم موجود چې دوی همکاري ورسره په ځینو مهمو سیاسي موقفونو. ګورئ زه یو چیز ته اشاره کوم. په تېره ورځ په 400 بستر کې چې مریضم په بستر کې قرار نه دی، زخمیم په بستر کې قرار نه دی، او دا د نظامي پوځونو یو لوی روغتون چې زموږ د هېواد زړګی و. تاسې باور وکړئ د دې قومندان د ټولۍ دی زه د دغې په لحاظ باندې چې د سیمې بچی دی با شهامته خام هلک دی د ډېرې مېړانې وکړي په همدغه کې حتی تقدیر شو د څوک ستر درستیز راغی دا یې تقدیر که تقدیرنامې دي پړاوونه ورپسې جوړ دي. خو اوس همغه بچی دغه اچولی دی خلکو اچولی تا ولې دونه مېړانه کوله او ته ولې داسې وي چې همدغه خبرې ته راګرځو لکه تاسو چې د 400 بستریز روغتون خبره وکړه جناب صفی صاحب د دغه پیښې واقعیت هغه هم یو مهمه او دردونکې پیښه وه. هغه پیښه په خپل ځای ورپسې دغسې پیښه د زما د ضعف د نقاطو نه په خبره دا وه چې اصلا مخالفین تقویه او پیاوړي شوي دي زموږ په نقاطو کې. هغوی زموږ حتی یو انګېرنه دا هم ده چې زموږ په وسلوالو ډلو کې هغوی خپل نفوذ ثابت کړی، نفوذ یې ډېر شوی دی چې دغسې پیښې رامنځته کېږي. ځکه دوی په خپله وایي چې د ملي اردو رینجرې ورسره وي، سلاح او کارتونه او وسایلو او مهماتو د ملي اردو او دوی په دې شکل باندې د فاریاب نه دلته ځان رارسوله. ګورئ ما دلته کوم چا څوک وجلي وو بیا ورته ویلي چې ولا څابۍ ورسته وه څه توره تېره وه. کوم ونې چپه کېدو کې تبرګي ډېر رول درلودلو بیا ونې جړا کړې وه، ونې ته یې بیا تبرګي ویلي چې که لاس ته مې تا نه نه وی ولکه مې ته وهلی وی. ګورئ دا داسې وړه او ما مخکې دا واضح کړه ورکوټی فلم او سریال نه دی. دلته مشران په خپلو شخصي ګټو باندې مصروف دي. دلته کوم مشران؟ رئیس دارکان، وزیر د دفاع، وزیر د داخله، رئیس د امنیت، بر سر نه تر کوز سره پورې د اوسني ولسمشر نه نیولې تر کوز سره پورې دا ټول سره په خپل منځ کې په تقسیمونو باندې بوخت دي. هغه اساسي مسؤلیتونه چې دین، قرآن، هیواد او د بچو دوی ته وسپارلي دي هغه دوی ته هېڅ شی هم نه ښکاره کېږي. داسې څوک مقرره کوي په څوکیو باندې چې هغوی د هیواد د جغرافیې نه خبر نه دي، تاریخ یې لا څه کوي چې لرغونی تاریخ یې څه دی. او دا ټول تاسې وګورئ دا ناندرین دي. زه د ده نه خفه یم. یوه شپه چې وګورئ تلویزیون کې اجرایي رئیس خفه دی، یوه شپه کې دا ټول عمر د دوی سهار یو خفه ماښام بل خفه، سهار د یو قمندان لرې شوی بل ماښام د بل معین ایسته شوی. دا ګوري دوی اوسه پورې دونه ورکوټي او کمکي حرکات کوي او دا هیواد یې پرېښی دی بې سرپوښه. یو خبره کیدای شي دا صافی صاحب یاده شي چې د دوی دا به راسره ومنئ کړه چې د دوی خپل منځي بې اتفاقي یا د دوی ترمنځ د مخالفت ټکي د اختلاف نقاط د دې باعث شوي دي چې مخالفین هم پیاوړي شي او دغسې ستونزې رامنځته شي. نه دلته څو ډېر نقاط دي که نه. وګوره قارغه مزل د چا نه دی په یو کور کې د لهجه د خبرو یو پښتو یو فارسي وي خو لهجې فرق دی. چا نه یادېږي آداب د چا نه یادېږي د کور د ولي نه یادېږي. تاسې وګورئ هېوادوال هم چغې وایي، خپله نظام هم چغې وایي او بیرونه چې څوک راځي هغې هم چغې وایي چې په وزارت دفاع کې فساد دی، په تیلو کې فساد دی، مرمۍ خرڅېږي، تیل یې خرڅېږي، دریشیان یې خرڅېږي، کارت یې خرڅېږي. دا دومره ولسونه چغې وایي او خلک یې نه باورئ. یا دا نه باروي دوی ته چې ور وړاندې شي د دوی نه تاقان د چا دا وړې وړې خولې، د چا سپین سرونه، د چا غټ سرونه، هغه کلمات به ترې راوځي چې هغه ټول کلمات په مغه لحظې د یو کاغذ په مخ باندې څه چې د دنیا هغه دروغ یې را جمع کړي او د هېوادوالو ته یې وایي. په دې کونړ باندې هره ورځ بمونه را روان دي او هغه کوم یو څوک چې اواز وباسي د احصایې د مدیر په شانې دونه رال او دونه لار. تا سره تدابیر څه دي؟ ګورې دا یوه واقعه وشوله، زه په دې نه جاړم، د هېواد دا پوښتنه ده، زه په دې نه جاړم چې دا نن واقعه ولې وشوله. موږ یوازې د فاتحو دپاره نه یو، د جنازو دپاره نه یو، یوازې د زما لرګي ته دپاره نه تابوت د جوړ شي ځمکې ته دې ښخ شي. موږ د ده دپاره یو چې د ده نه باید مکمله انګېرنه
د چا څه د بستر نه شوي وي، د ده نه بله مخکې بله واقعه وشوې وي او دې هېوادوالو ته یو کلک تضمین ورکړل شوی وی چې په ډاډ باندې راشي. همدا دلایل دي چې دوی خپل بچي نه راولي. خو ستونزه همدا ده که څوک چې هېوادوالو ته تضمین ورکوي په هماغوی نیوکه موجود ده چې دغه لوړپوړي خلک دي چې دغه ډول پیښې ګورې دا سریال او دا فلم دوی چلی دا د افغانستان مظلوم ولس یې په یو سورۍ کښتۍ کې کېنولی دی او فقط کاسې ورکړي اوبه هر ته و سوریه موږ ته نه راښیي. دا د افغانستان ملت دوزخ کندې ته حواله کړی دی، د اور ګوګر د دوی سره په لاس کې دی او د تنکي هېوادوال پې سوځي. ګورې دا سریال دی، دا فلم دی د نړیوالو دلته د حل لاره څه ده صافی صاحب لنډ که ډېر لنډ اشاره ګورې د حل لاره همدا ده چې یا خو دا دی چې څوک چې فعلا د رکن په لاس کې دی یو خو دا کلتور جاري شي، مجازات نشته قطعا، فقط مکافات دی او جوبونه ډکول دي، دا باید جاري شي او دغسې یو ورځ حکومت یم واقعي حکومت دي شي. دویم که دا سړی په خپله په تن کې مشکلات دي راودي دي ولس ته دي وایي چې خلکو زه واک نه لرم، واک د پردیو دی، که د بمونو مور را باندې رارتوي، که را باندې پلار رارتوي، که را باندې نیکه رارتوي، ځکه د بمونو مور په ما رارتوي د فساد مور ته په غېږ کې نیولې ده. مننه نو بناء لاره د حل دا ده چې یا ملت را پاڅېږي او یا دا خلک د خلکو ته فلم افشا. مننه، خوشحاله اوسئ صافی صاحب، ډېره مننه ستاسو له راتګه. درنو لیدونکو یادونه درته وکړم چې لکه څنګه چې صافي صاحب اشاره ولرله یعنې په ټوله کې ستونزه چې په چا کې ده د هغې یادونه وشوه، خو دومره به ووایم چې دا پیښه د 400 بستریز روغتون نه وروسته واقع کېږي. غټه خواشینونکې پیښه ده او ګڼ شمېر شهیدان او ټپیان پکې لرو. لکه څنګه چې یو لیدونکي او اورېدونکي هم زنګ ووهه ویې ویل چې زما تره زوی پکې شهید شوی، دوی ته تسلیت وایو او په دې هیله چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې ونه لرو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې، شپه مو په خیر، د خدای په امان.